أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله هغه ذات دی چې پیدا کړي د ستاسو لپاره ځمکه فرش او اسمان چت او را وری د اسمان د طرف نه اوبه راوباسي په هغې سره د میوونه دپاره د رزق ستاسو، نو مه ګرځوئ تاسو د الله دپاره شریکان. حال دا ده چې تاسو پوه دې ته دلایل عقلیه وي. دا د الله رب العالمین د معرفت دلایل دي او عقلي دلایل دي. نو مخکې هم څه دلایل بیان کړه د الله په وحدانیت باندې، د الله په معرفت باندې، او دلته نور دلایل بیانېږي چې الله هغه ذات دی چې ستاسو لپاره ځمکه هغه فرش ګرځول ده، اسمان چت دی، د اسمان نه اوبه راورئ په هغې باندې میوې راوباسي، دا ستاسو لپاره رزق دی. کله چې دا نعمتونه الله رب العالمین په تاسو باندې کوي، نو بیا د الله سره شریکان مه ګرځوئ که نه. حال دا دی چې تاسو پوه یئ چې د الله دپاره څوک شریک نشته. نو د الله د وجود او د هغه د معرفت ډېر زیات دلایل دي. بعضې په هغې کې دا دي چې فطرت د خلقو، الله پاک دا ټول مخلوق په فطرت باندې پیدا کړ دی. فطرت معنا دا ده چې الله پاک د دې خلقو دا زړونه داسې پیدا کړي دي، قابلیت او استعداد یې پکې پیدا کړی دی چې الله وپېژني. لکه شیشه چې دا نو په هغې کې تصویر ښکارېږي، او هسې کاڼی ګټی په هغې کې تصویر نه ښکارېږي. نو الله پاک د دې خلقو زړونه، د مخلوقو د انسانانو دا زړونه په داسې طریقه باندې پیدا کړي دي چې په هغې کې د الله پاک وحدانیت، د الله پاک پیژنګلو هغه راځي. دویم دلیل هغه عقل سلیم دی، سالم عقل. نو دا د انبیاء کرامو، د علماء کرامو، د تقوادارو خلقو صالحینو د دوی زړونه وي چې په هغې باندې هغوی الله پاک پیژني. او د ټولو مذاهبو والا کوم چې عقلمند خلق دی، هغوی د الله پاک د وجود اقرار کوي. درېیمه دلیل د الله په وحدانیت باندې هغه دا دی، د الله په وجود باندې. سړی د کائناتو ته وګوري نو عجیبه څیزونه سړي ته ښکاره شي، نو هغه په خپله دلیل دی د الله پاک په وجود باندې. لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناظره وه د دهریانو سره، نو هغه لږ لیټ شو، نو چې کله ورسېد هغه ځای ته نو خپل عذر یې پیش کړو. زه ځکه لیټ رالم چې کښتۍ نه وه، نو بیا لرګي رالل، یو ونه راغله، هغه اره شوه، لرګي تختې تیارې شوې، میخونه پرې ووهلی شو، کښتۍ بیا روانه شوه، موږ پکې کېناستو تر دې چې موږ دې ځای ته راورسېدو. نو هغه خلق ورته وویل دهریانو چې دا څنګه کېدی شي، کښتۍ چې کوم دی هغه بغیر د جوړونکي نه هغه جوړه شي او تاسو پکې کېناستئ راله. امام صاحب ورته وویل چې یو کښتۍ چې ده هغه بغیر د جوړونکي نه نه جوړېږي، دا دومره کائنات چې دي دا بغیر د خالق نه څنګه چلېږي. یا لکه هارون الرشید د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس کړی و چې الله پاک په څه سره معلومیږي. نو امام صاحب ورته وویل، امام مالک صاحب چې د مرۍ نه معلومیږي، مرۍ نه. دې مرۍ ته وګورئ، دا یو مرۍ ده، د خلقو د خبرو ته وګورئ، د خلقو اوازونو ته، لهجو ته، دا ټول مختلف دي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې د دې نه وروسته یو ذات دی، هغه موجود دی، هغه خالق دی. دا مرۍ پیدا کړل او په دې کې مختلف اوازونه پیدا کړل دي، د هر یو سړي ځانه جدا جدا اوازونه دي. دغسې که رنګونو ته وګوري د خلقو او دې مخ ته وګوري، یو څو انچي ځای دی که نه، یو څو انچي، او د هر سړي مخ جدا دی، پوزه پکې جدا ده، سترګې هغه بالکل بدل. هر سړی د بل نه هغه امتیازي حیثیت لري او پیژندل کېږي.
دغه رنګ امام شافعي رحمت الله علیه هغه د الله په وحدانیت باندې د الله په وجود باندې دا دلیل پیش کړو چې د توت پاڼې ته وګورئ کله د ریخم چنجه وخوري نو ریخم ته جوړ شي، کله چې د ګبین مچۍ هغه وخوري توت پاڼه ګبین ته جوړ شي، غوا میخه ګډه بیزه دا وخوري د سوټي او پچې دا ته جوړ شي، کراموسې وخوري صحرایي اوسۍ نو د هغې نه مشک جوړ شي مشک نو یو شی دی یو توت پاڼه نه د هغې نه دا مختلف څیزونه چې جوړېږي پوه شوه چې دې نه وروسته یو لاس دی یو قدرت دی چې هغه د الله رب العالمین دی. امام احمد رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د الله په وجود باندې دا غټ دلیل دی که نه یو مضبوطه قلا ده هیڅ دروازه ورته نشته او د سپینو لکه د سپینو زرو په شانتې ښکاري او پاکي چې کوم دی په هغه کې سره زر د سرو زرو په شانې شی پروت دی، بیا د دې دا دیوالونه مات شي او د هغې نه یو لیدونکی اورېدونکی یو ښایسته حیوان ښکلي اواز والا شی راوځي دا هګۍ ده هګۍ نه دا بچي راوځي او دغه بچی چې راوځي د چرګې لکه مثلا چرګوړی د چرګې بچوړی هغه چې راوځي بس سمدستي هغه روان شي ګرځي د انسانانو ماشوم دی هغه د یو کاله پورې ګرځېدلی شي یو کاله پورې او دغه شان یو بانډچی و هغه نه چا تپوس وکړو هغه ورته وویل چې البعرة تدل على البعیر وآثار الاقدام تدل على المسیر فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. یو پچه چې دا هغه دلالت کوي په اوښ باندې چې مخکې اوښ تللی دی د قدمونو دا چاپې چې دي آثار دا دلالت کوي په هغه تلونکي باندې د خپو هغه نښې نه چې په ځمکه باندې هغه په دې دلالت کوي چې مخکې سړی تل دی. اسمان چې دی هغه د غټو غټو برجونو خاونه او ځمکه د غټو لارو خاونده او دریابونه د چپو والا هغه به څنګه دلالت نه کوي په هغه ذات باندې چې هغه لطیف او خبیر دی باریک بین دی خبردار دی. دغه شانتې زموږ دا ګناهونه او زموږ دا طاعات دا هم دلالت کوي په دې باندې چې الله رب العالمین موجود دی یو خالق شته چې څوک د نیکۍ کار وکړي په هغې باندې الله پاک نعمتونه ورکوي، څوک د معصیت د ګناه کار وکړي نو الله پاک په هغې باندې دله سزا ورکوي. نو پوه شه چې څوک شته هغه دا پیدا کړی دی. دغه رنګې دا دعاګانې کله چې په سړي باندې سخته راشي او دی لاس پورته کړي دعاګانې کوي او د دغه کار وشي سر ته ورسي پوه شه دا څوک دی که نه چې دا دعاګانې قبلوي. یا مخکني امتونه چې هغه هلاک شوي دي لکه عادیان سمودیان فرعون حامان وغیره دا ټول د هغو سره هر قسمه اسباب موجود و که نه او د هغې باوجود دا ولې هلاکېدله دا د خدای په امر باندې هلاک شوي دي او یو خالق موجود و. دغه شانتې دې روح ته وګوره دا بل دلیل دی د الله په وجود باندې چې په بدن کې دا روحي نو سړی ګرځي راګرځي ښه برابر دی خوراک څښاک کوي هر څه کولی شي چې دغه روح دې وځي نو دغه انسان دی هغه سترګې هغه غوږونه پوزه هغه لاسونه هغه خپې هر څه موجود دي او د دې ځای نه نشي رقېدی نو خوراک کولی شي نه څښاک کولی شي نه ګرځېدی شي. نو په دې پوه شه چې دا د دې نه وروستو یو خالق شته چې دا یې پیدا کړی دی. دغه شان قرآن چې دی دا د الله په وحدانیت باندې غټ دلیل دی که نه الله په قرآن رالیږلی دی د الله د طرف نه دی او د الله کتاب دی او هدایات دی پکې قانون دی د انسانانو دپاره. یا کعبه شوه کعبې ته ګوره د هغې وجود دا د الله په وجود باندې دلیل دی. ورځ او شپه هغه خالي کېږي نه په لکونو خلق هغه د دې مطاف کې تاویږي راتاویږي طوافونه کوي عمرې کېږي حجونه کېږي د قیامته پورې. دا ګټو ته وګورئ دغه ګټې چې د حج په ټایم کې هغه شیطانان پې ودي شیطانان پې ودي د بهر نه به ګټې راوړي خو چې دا ګټې وودي شیطان پې وودي بس بیا غیب شي بیا نه دا خو لکونو خلق دی ګټۍ ودي په کار دا چې یو غرق موجود وی دی که نه هغه چېرته ځي دا
دا د نبی علیه السلام معجزه ده او د الله پاک په وجود باندې دلیل دی. داسې د نبی علیه السلام نور معجزات چې دي هغه هم د الله پاک په وجود باندې دلیل دی. یا د اسلام دا خوبیانې چې په څومره ښایسته طریقې سره الله پاک مناسب احکامات نازل کړي دي چې خلک په هغې باندې عمل کوي. یا دې ته وګورئ چې د پیغمبرانو دا او د نیکانو صالحینو دا بدنونه چې دي دا په قبر کې محفوظ دي او خاوره یې نه خوري. بل سړی په دې خاوره کې کېده عام انسان هغه ختمیږي، هغه اډوکي شي او بیا ذره ذره شي، هېڅ شی بیا په سترګو نه ښکاري. او پیغمبران چې دی هغه په سوونو کاله وروستو قبر ولټوئ هغه پکې موجود وي او سم دم به نیکان خلق صحابه کرام د هغو هغه بدنونه خاورې کېږي نه. نو الله پاک هغه ذات دی چې ستاسو لپاره ځمکه پیدا کړ د فرش او اسمان چې کوم دی هغه چته جعله. نو جعله چې کوم دی په معنا د سیر سره هم راځي، ګرځولې د ستاسو لپاره ځمکه فرش، او په معنا د پیدایش سره هم راځي چې الله پاک پیدا کړي د ځمکه، او په معنا د اخذه سره هم راځي، اغستو معنا باندې هم راځي. ځمکې ته وګورئ دا په لکونو کاله د دې شوي دي او په ښایسته طریقې سره الله پاک پیدا کړي ده چې فرش دی. فرش مطلب دا دی چې هغه د په مابین د نرموالي او په مابین د سختوالي کې ده، نه ډېره نرمه ده چې سړی پکې ډوب شي ښخ شي پکې، نه ډېره سخته ده چې سړی ترې وتمبېږي یا ګرځېدل په هغې باندې ګران وي. نو ټول غرونه هم نه دي بلکې فیدې د هغې نه اخیستی کېږي، کورونه آبادیان دا پکې جوړېږي، کرونده پکې کېږي او د یو ځای نه بل ځای ته پکې تله کېږي. دغه شانتې اسمان یې چت ګرځول دی په ښکلې طریقې سره، ښایسته رنګ شین رنګ هغه موږ ته ښکاري دا چت دی. دا په دې کې نه نقصان راځي او نه دی ارتاویږي نه دی زړیږي. عام دغه چې دی یو مشیندري هغې چې یو څو کاله وشي هغه بیا زنګ شي خرابه شي، ګریس وله پکار وي. دا نه ګریس غواړي نه هېڅ شی نه غواړي، په ښکلې طریقه باندې الله پاک فټ کړی دی اسمانونو له پاسه. د سهار سړي د سر له پاسه چې کوم دی د اسمان دی او بغیر د سن نه ودرول دی. نو د دې ځای پورې یو خیمې نقشه یې پیش کړه چې الله پاک له پاسه په تاسو باندې یو چت غورځول دی، لاندې د ځمکه ته فرش کړ ده، لکه یو ځای کې سړی خیمه ولګوي. اوس چې سړی یو ځای کې دیره شي نو بیا خوراک څښاک دې ته هم ضرورت وي که نه، بغیر د دغې نه خو نه کېږي. نو بیا فرمایي چې الله پاک اوبه راوروي د اسمان نه، اوبه اهم ضرورت دی د مخلوقاتو او د اوبو نه هر شی پیدا شوی دی. قیصر روم چې کوم دی هغه خط لېږلی معاویه رضی الله تعالی عنه ته چې ماله هر شی راولېږه، هر شی. هغه عبدالله بن عباس رضی الله عنه را وغوښته وي د بادشاه خط را لېږل دی، دی وایي چې ماله هر شی راولېږه. څه شی ورولېږو؟ هغه وي بوتل کې اوبه واچوه او دا ورله ولېږه. وی دا څنګه؟ الله پاک ووایي جعلنا من الماء کل شیء حی، هر ژوندی شی چې دی الله پاک د دې اوبو نه پیدا کړی دی. دا اوبه د دې ټولو سر دی، اصل دی، دا ورله ولېږه. نو اوبه چې کوم دی ضروریاتو ته زیات دي. که اوبه نه وی نو دا خلق به د بدبویي او د دې د وجې ته مړه وو. دریابونه چې الله پاک پیدا کړل نو هغه هم څه تارخه دي څه خواږه دي. نو خواږه هغه خلق استعمالوي، اوبه استعمالوي د هغې، کوم چې تارخه دي د هغې کې هم حکمت دی. که دغه تریخ نه وی دا خو بې شماره مردارې دا روانې دي که نه، د خوړونو سیندونو دریابونو دې ته ځي. نو که دا مالګه په هغې کې نه وی دا نه ختمېده نو دا خو به سخته بدبویي وه، سخته بدبویي به، دا خلق به هلاک شوي. نو په دې کې د الله پاک حکمت دی. نو فاخرج به من الثمرات رزقا، راوباسي الله پاک په دې سره په دې اوبو سره میوې. نو ثمرات چې دی دا 26 ځله په قرآن کې راغلی دی او مختلف معنو باندې. میوجاتو ته هم ویلی کېږي، اولاد ته هم ویلی کېږي، او هر هغه شی چې د ځمکې نه راوځي هغې ته هم ویلی کېږي. علما وایي چې دغه آخري معنا مراد ده چې هر شی چې ځمکې نه راوځي، او په دې کې لباس هم داخل دی. چې الله پاک ستاسو په دې بارانه سره هغه راوباسي هر هغه شی چې تاسو ته فایده اخیستی شئ، او هغې کې لباس هم ده، جامه هم ده، ځکه چې دا جامې چې دي دا هغه څیزونو نه جوړېږي چې هغه د ځمکې سره د هغې تعلق دی که نه، د ځمکې سره.
نو لکه بالوچو نه جوړېږي دا لباس کپړې چې دي د بالوچو نه جوړېږي. مالوچ په بوټي کې دي، بوټي چې دي هغه د هغې تعلق د اوبو سره باران کېږي په هغې باندې د هغې سره تعلق دی. نو مطلب د آیت دا شو چې الله فرمایي چې ما د نشت نه شته کړی، دنیا ته مې راوستی او زما په ځمکه باندې اوسېږئ، زما د اسمان د لاندې هغه شپې او ورځې تېروئ، زما اوبه څښئ، زما خوراک خورئ، لباس زما استعمالوئ او زما په خیمه کې اوسېږئ، عبادت د غیر الله کوئ د بل چا عبادت کوئ. الله پاک تاسو نه پېژنئ، خپل خالق وپېژنئ، عبادت د هغه دپاره خاص کوئ. نو داسې مه کوئ د مشرکانو په شان چې کله یو دربار ته سر ښکته کړی، کله بل دربار ته، کله د یو بابا او د بوت سجده کوي، کله د بله. دا غټه بې انصافي ده، ظلم دی، د دې نه ځان وساتئ. نو چې کله دغسې د الله پاک دا ټول نعمتونه تاسو له درکړي، فلا تجعلوا لله اندادا، مه ګرځوئ له الله سره شریکان، شریک ورسره مه ګرځوئ. لا تجعلوا، جعل چې کوم دی په معنا د عقیدې سره هم راځي. فلا تعتقدوا لله اندادا، د الله دپاره عقیده د شریکانو مه ګرځوئ چې د الله دپاره شریک وي. ند انداد چې کوم دی دا جمع د ند ده. ند مثل المناوي، هغه چاته ویل کېږي چې هغه مشابه وي او مقابل وي. لکه دوه فوجیان چې کوم دی هغه د یو بل مقابله کولی شي مثلا. نو د خدای سره مقابل بل مه ګرځوئ، د خدای د مقابلې څوک نشته. نو که څوک سوال وکړي چې دې مشرکانو خو د الله پاک سره برابر څوک نه ګڼله، لاندې یې ګڼله، دا څومره بوتانه داسې وو نو دا به یې لاندې ګڼل. د هغې جواب دا دی چې دا ټیک ده، خو هغو له یې داسې درجه ورکړې وه په صفاتو کې د الله پاک سره شریک کړي وو چې هغوی نه یې شریک جوړ کړی و. په محبت کې، په تعظیم کې د هغو سره به محبت کو. لکه وروستو په دې صورت کې راځي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې د الله نه سوا نور شریکان نه چې د هغو سره محبت کوي، لکه څنګه چې دوی د خدای سره محبت کوي، بلکې د خدای نه زیات محبت د هغو سره کوي. نو دغه شانې په تعظیم کې ورسره شریکان جوړ کړي وو. څنګه چې د خدای تعظیم په کار دی، دغه شانې د هغه غیر الله تعظیم به کوم. نو احادیثو کې د دې لپاره ډېر مثالونه دي. یو سړي ووي د نبي علیه السلام په مخ کې ما شاء الله وشئت، هغه چې ته الله وغواړې ته وغواړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام ورته ووي اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، تا خو زه د الله پاک سره شریک جوړ کړم. داسې وایه چې الله پاک یوازې وغواړي. یا بل روایت کې دا هم راځي ما شاء الله ثم شاء فلان، چې خدای وغواړي بیا فلانی وغواړي. نو داسې به نه وي چې په خدای به شي او په تا به شي. دا غلطې خبرې دي، دې کې شرک وهم دی. په خدای به شي بیا به په تا شي، بیا الله پاک به دا کار کوي، دا بیا ورسره ویل پکار دی. د دې نه د بیا نه به هسې نه وي بغیره. یا یو سړی چې کوم دی هغه والله وحیاتک یا فلان وحیاتي، زما دې په الله قسم وي، زما دې ستا په ژوند قسم یا په خپل ژوند دې زما قسم وي. نو دا هم د خدای سره شریک جوړ کړو. یا لولا کلب هذا لاتانا اللصوص، که چېرته دا پلانکي سپی نه وی نو غله به راغلي وو، هغو به زموږ نه غلا کړو. یا د دریاب چې کوم دی هغه په مخه کړی، دی وایي چې کان الملاح حاذقا، دا کشتیبان چې وو هغه ډېر ماهر سړی و، هغه بچ کړو. نو دا شرک دی، دغسې الفاظ به نه وي. یا حدیث کې چې راځي چې باران وشي نو بعضې خلک په هغې باران کېدو سره مسلمانان پاتې شي او بعضې چې کوم دی هغه کافر شي په دې باران سره. بعضې خلک هغه دي چې هغه وایي مطرنا بفضل الله و رحمته، د خدای په فضل او په رحمت باندې موږ باندې باران ورېده، دی مسلمان پاتې شي. بعضې هغه دي هغه وایي مطرنا بنوع کذا، د فلاني ستوري د پرېوتو د وجې نه په موږ باندې باران ورېده. نو دا شرک دی، کفر دی. په دې سره حدیث کې راځي دا سړی مشرک شو، کافر شو. نو دا اسباب دا هر څه چې دي دا به استعمالوو، خو عقیده به زموږ دا چې کار به خدای کوي، کار الله پاک کوي، دا نشي کولی. تا سره جیب کې پیسې دي، ډاکټر له به ځې علاج به کوي او دوايانې به راوړي، هغه به خوري، پال به هم کوي، دا هر څه دا به کېږي. یقین به دا ساتي چې شفا به خدای راکوي.
په دې دوايانو ګوره شفا نشته. ډېر خلک هغه دوايانې راوړي، هغه بیا یو څو ورځې بیا کار نه کوي، جو بیا دا ټول شاپر روانې شو ډېران تیار ده وکړي کار نه کوي. نو عقیده او په خدای باندې دا پانکا موږ استعمالو چې ګرمي او دا به نه یو چې دا پانکا ښه شی دی، نو ایله په آرام ما پانکا دې پانکې راله هوا راکړه. دا هوا د خدای د خزانو نه راځي چې دغه هغه هوا الله پاک بند کړي، په دې سخت ګرمۍ کې بند کړي، بیا پانکه کار کولی شي، هېڅ کار نشي کولی. بیا سړی وږی شي نو خوراک وخوري، خوراک خوړل پکار دی، تږی شي اوبه بس کړي، خوراک نه خوري او اوبه نه څښي، دی مړ شو، خودکشي وکړه، دی ګناهګار دی. دا به نه وایي چې زه دې خوراک موړ کړم، دې ډوډۍ موړ کړم او زه تږی یم دې اوبو موړ کړم، بلکې مړونکی الله پاک دی. نو کله چې سړی وږی شي هېڅ اسباب نه نو ډوډۍ مه غواړئ، ډوډۍ مه غواړئ، خو خدای ما موړ کړي، چې خدای دې موړ کړي، ډوډۍ ته څه ضرورت دی؟ تږی شي سړی، خدای پاک ما موړ کړي او اوبه خو نشته، هسې مې دا تنده ختمه کړي، جو خدای پاک به دا تنده ختمه کړي. نو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل، نبی علیه السلام ته چا وویل چې ای الذنب اکبر عند الله، غټ ګناه د الله په نسبت باندې څه شی دی؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقک، غټ ګناه دار چې الله سره ته شریک جوړ کړي او حال دار چې الله پاک ته پیدا کړی، وانتم تعلمون، او حال دار چې تاسو پوهئ. نو دا انتم تعلمون د دې هغه مفعول به پرېښې ده، وانتم من اهل العلم، او حال دار چې تاسو د اهل علم نه، بیا مفعول به نه غواړي. نو چې اهل علم یعنې د دې تقاضا دا ده چې د خدای سره شریکان مه جوړوئ، یا مفعول مقدر دی پټ دی، وانتم تعلمون بانه لا ند له، تاسو ښه پوهئ چې د الله پاک سره شریک نشته، نو بیا د الله دپاره شریک هغه ولې جوړوئ؟ وانتم تعلمون. نو الذي جعل لكم الارض، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو لپاره ځمکه، فراشن فرش، خورا، بستره، فرش فراش چې کوم دی هغه دغه ته وایي بسترې ته، والسماء بناء، اسمان چې دی هغه چته، نو ځمکه د بسترې په شانتې ده او اسمان چې دی هغه د چت په شان دی. وانزل من السماء ماء، او راورئ د اسمان د طرف نه اوبه باران، راوباسي په هغې سره میوې، رزقا لکم دپاره د رزق ستاسو، فلا تجعلوا لله اندادا، نو مه ګرځوئ د الله دپاره شریکان، وانتم تعلمون، حال دا دی ستاسو پوهېږئ په دې باندې د الله دپاره شریکان نشته.